لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. ایدان چتا جالان غالب گلو خیستکیگی ای گلو نمی جانان تپکتلو خیستکیگی ای بلالو حبش و سیدنا یہ خلق بولی ای ہر طور پدغ خاورو لغڑی دلو خیست کیگی ای دال چما دینا گنے اول ما دینا سرپ نمت نشوا ستاپت للو خیست کیگی اے زما غریب درد سلام پزان منظور کا اے محبوبا اے عمل تدرود نو پلوست لو خیست کیگی اے زما غریب درد سلام پزان منظور کا اے محبوبا اے عمل تدرود نو پلوست لو خیست کیگی اے محمد زمان غم جن چی گلستانات نوائی ید دخلی اشعار ستا پستا یلو خیست کیگی یہ چی مدینی تلڑ بیا پت کی دیولنا یہ چی مدینی تلڑ بیا پت کی دیولنا یہ چی واقدرانو راشللی پٹی دیولنا او چی واقدرانو راشللی پٹی دیولنا یہ تچی دا گنبت خزرا پخوا کی ادری دلی یہ تچی دا گنبت خزرا پخوا کی ادری دلی یہ شمع دا حق خبلی دپری سوزی دیولنا چی مدینی تلڑ بیا پتی کی دیولنا چی مدینی تلڑ بیا پتی کی دیولنا او چی واقدارانو را شللی پتی دیولنا
چھ مدینی تلڑ بیا پت کی دیولنا چھ مدینی تلڑ بیا پت کی دیولنا یہ پا مدینہ کی خو انسوار او دی دا محبوب میں خوخ دی او پا مدینہ کی خو انسوار دا محبوب میں خوخ دی او دا مدینی لوی اولو نظری دی ولنا چھ مدینی تلڑ بیا پت کی دی ولنا چھ مدینی تلڑ بیا پت کی دی ولنا او چھ واقدارانو را شللی پٹی دی ولنا چھ مدینی تلڑ بیا پت کی دی ولنا چھ مدینی تلڑ بیا پت کی دی ولنا جزاک اللہ داو قاری صاحب سے چستاسو پمخ کی تلاوت کلام پاک او ناتی کلام پیش کو دینا پس دعوت اور کوم دسل نو شہرہ امیر ختم نبوت محتمم مدرسہ تقویت الایمان ضلع نو شہرہ او دغشان دبز میں خطبائے پاکستان صوبائی مبلغ جناب حضرت مفتی سردار علی صاحب چراشی او تاسو تخپلو زرین و خیالات و اظہارو کی جناب مفتی سردار علی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کچھ اس کی خبر بھی ہے تم کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا جس آگ کا
ایندھن انسا ہوگا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ گنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب روح کھچے گی رگ رگ سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک آنسو یہاں کا بہتر ہے، ادھر کا گر یا پیمم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے دنیا حاضر کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں، اس در کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ اس کی خبر بھی ہے تم کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا؟ دانچی د جانان غاڑ میں تو گلو خیستکیگی، دانچی د جانان غاڑ میں تو گلو خیستکیگی، گلون میں جانان تا پکتلو خیستکیگی، گلون میں جانان تا پکتلو خیستکیگی۔ اور بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی، بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی، ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستکیگی۔ او دانچ مدینہ گنی اون مدینہ وا، دانچ مدینہ گنی اون مدینہ وا، یسربنا مدینہ شوا ستا پترلو خیستکیگی، یسربنا مدینہ شوا ستا پترلو خیستکیگی۔ او زما درود سلام پسان منظور کا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، زما درود سلام پسان منظور کا پیغمبرہ، عمل د درودنو پلوستلو خیستکیگی، عمل د درودنو پلوستلو خیستکیگی، پنیت د عبادت درود شریف ٹولو آئے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، طلباء عظام، معززین علاقہ، امائدین شہر، بالخصوص ذی قدر ذی وقار ہر دل عزیز شخصیت دا مارکٹ حامد شنواری بلاک بی صدر ذی قدر ذی وقار جناب حضرت صاحب، نائب صدر لائق صد احترام جناب سیار صاحب، واجب الاحترام ممتاز عالم دین ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا امتیاز احمد صاحب، دیگر غیور عزت مند مسلمانانو، دا یو رزق حلال، دا روزگار، دا کاروبار، دا تجارت، دا یو مارکٹ دا ابتدا پا حوالی سرا مونگ تاسو شرکت کری دی، دا موضوع مطابق اور دا وقت مناسبت سرا با چند گزارشات ستاسو مخی تکی خودل غالم، آغین مخ کی دا طول توجہ غالم، توجہ خوشتا کنا زما زیاد تر بیانات اٹک کیملپور حضرو ٹکسلا بحیریا ٹاؤن کی اسلام آباد کی افتتاح کی میں مساجد و مدارس کے پروگرامات تھی، دا اغز یو دا دیز خلق گڑی لوی پرا کی پا اوریدو کی نو زوک شوک مظاہرو کو یو خوابل خوانو گورو او زد طول توجہ غالم خود ڈبل توجہ وائے کما توجہ لگ ہوائے کنا کما توجہ سارم ناشتم نہ دکڑی کما توجہ ذوق مظاہرہ کتابہ مزن کی کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو، پسینے میں شرابور ہو، اور پشاور کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو، اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن، کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے، لہذا دا طول توجہ شتا زما دا بیان، زما دا تقریر، زما دا وینا، زما دا لستلونا دا اوریدو اہمیت زیاد تے، اوریدو اہمیت دا بیان تقریر نہ دا اوریدو اہمیت جسم انسانی تا اگورا، شکل انسانی تا اگورا، اعضائے انسانی تا اگورا، صورت انسانی تا اگورا، رب کائنات ہر انسان تا زبان یو غوگونے دو ورکڑی، زبان یو غوگونا ٹول مو آئے چی دا چا دو غوگونے اگر جواب راکوے، زبان یو غوگونا دا بازو پاکی غوگم یو دے، زبان یو غوگونا جسے پا یو زبان کلام کی گی، پا یو زبان گفتگو کی گی، پا یو زبان وعظ کی گی، نصیحت کی گی، پا یو زبان باندے ذکر و اذکار، پا یو زبان باندے درس و تدریس
په یو زبان باندې دعوت اور تبلیغ کیږي، مراد حاصلېږي، مقصد پورا کیږي. زوایم چې څنګه په یو زبان خبرې کیږي عمده شان سره زما که مونږ ټول یو غوږ والو او د هر چا یو غوږو، نو څنګه چې په یو زبان خبرې کیږي وایي په یو غوږ باندې اورېدل هم کیږي. په یو غوږ اورېدل، په یو غوږ اورېدل، په یو غوږ اورېدل. نو بیا زما سوال دی او د ټولو نه دی، دا غوږونه دوه ولې دي؟ ربه چې یو جبه دی راکوله خو دا غوږ به دې یو راکړی، دا دویم غوږ زاید ولې دی، دا دویم غوږ اضافي ولې دی، دا دویم غوږ ایکسټرا ولې دی؟ پته ولګي دا غوږونه دوه ځکه دي چې د بیان وینا لوستلو نه د اورېدو اهمیت زیات دی. د اورېدو اهمیت، اورېدو اهمیت، اورېدو اهمیت. دا خبره دی دپاره کوم چې پهله اورېدو ته ځان جوړ کړه. قرآن او حدیث هغه څوک اوري ته چا په زړه کې چې د قرآن او حدیث قدر وي اوري او پهله به واوري، زده به کې چې زده کې بیا به عمل کې. بعضې خلک وایي اصل عمل پکار دی، نه چې یو سړي لمونځ نه ورځي دی دا عمل کولی شي؟ اصل عمل پکار دی نه جي، پهله اورېدل دی. واوره چې واوري قرآن حدیث واوره چې قرآن حدیث دی، دین دی واورید، بیا یې زده که چې مونځ دی زده که نه بیا به مونځ کوي. چې یو سړي لمونځ نه ورځي مونځ کولی شي؟ دې وجې نه پهله اورېدل دی، پهله اوریدل دی. او په دنیا کې ووره قرآن کې الله د کافرانو باره کې ذکر کړی دی. دا کافران به د قیامت پر ورځ د الله په عدالت کې وي ربنا ای رب زمونږه ابصرنا ولید مونږه وسمعنا وورید مونږه فرجعنا نعمل صالحا مونږ واپس ولېږي اوس به نیک کار کوو. وایي د قیامت په ورځ اوریدل فایده کوي؟ هلته بیا اورما دلته ووره. نه به هر حال ډیره اهم موضوع ده. کله چې دنیا ته قرآن عظیم شان راغی اخیری آیاتونه نازل شو، رب کائناتو فرمیل الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل مکمل پورا شو. زمونږ دین، زمونږ اسلام، زمونږ شریعت، زمونږ مذهب دا کامل دی، مکمل دی، برابر دی. په اسلام کې د کمی گنجائش نشته، په اسلام کې د زیاتی گنجائش نشته، نه پکې کمی کولی شي نه زیاتی کولی شي. اسلام پورا دی، قرآن او حدیث پورا دی، شریعت پورا دی. جدید اصطلاح کې نه په اسلام کې کټینګ شته او نه پکې ویلډینګ شته چې څه ورسره سیوا کې. کامل مکمل پورا دین دی. الیوم اکملت لکم دینکم، دین عبارت د 5 سیزونو نه دی. د څونه؟ صرف مونځ ته او صرف تسبیح ته دین نه وي، صرف حج ته دین نه وي. حاجي صاحب 5 سیزونو ته دین وي. نمبر 1 اعتقادیات، نمبر 2 معاملات. زه چې مارکیټ ته راځم، دکان ته راځم، تجارت ته راځم، د دې تعلق معاملاتو سره دی. وایي څه سره دی؟ نمبر 1 اعتقادیات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 معاشرات اور نمبر 5 اخلاقیات. دې 5 سیزونو ته وایي دین وي. څه ورته وایي؟ بلند آواز سے څه ورته وایي؟ څه ورته وایي؟ دا 5 سیزونه دین دی. پهله اعتقادیات چې ستا دا عقیده چې رب کائنات په ذات کې وحده لا شریک دی او په صفاتو کې وحده لا شریک دی. نه الله تعالی سره په ذات کې څوک شریک شته، نه ور سره په صفاتو کې شریک شته. او دا خبرم عقیده سره تړلې خبره ده چې امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد عربي صلی الله علیه وسلم زمون نبیم دی، آخریم دی، زمون نبیم دی اور که یو سړی منظم کوي، تلاوت هم کوي، پټکی هم والی، تسبیح مو سره دی، حج هم کوي، عمره هم کوي، صدقات هم کوي، عبادات هم کوي، او د دین د دیندارۍ خبرې هم کوي او د دین هم زده کوي. او زما نبی ته نبی وایي، زما پیغمبر ته پیغمبر وایي، خو آخري ورته نه وایي. مسلمان کیدی شي؟ مسلمان کیدی شي؟ نه دا د ختم نبوت مسئلې تعلق دا عقیده سره دی. زمون پیغمبر صلی الله خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون نبیم دی اور نبیم دی اور نبی دی اور آخری دی. دا د عقیده خبره شوه. نمبر 2 معاملات دی. عبادت په نمبر 3 دی. عبادت په 2 نمبر ذکر دی حاجي صاحب چې معاملات د شریعت برابر نه. شریعت د بیع شرا، د خرید اور فروخت 15 اصول ذکر کړي. 15 کم تاجر لورزي سیدنا عمر ثانی، عمر بن عبدالعزیز نہ پہلا، عمر اول، اگر عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والا وہ عمر 1000
36 شهرونه پته کړل. عمر د عدل او انصاف داسې نظام قائم کړی د تجارت روزګار چې څوک به په بیع او شرا باندې پوهېده نه، هغه به مارکیټ ته سودا لم نه ته. دکان کولاول خو پښتونه ډېره لرې خبره ده. اوس خو چې په کور کې د چا بیټکې بیټک نو په بیټک کې چپس او پاپړ را ځوړند کړي وي، زم دکاندار شو. په بیټک کې دکاندار د ګران کار دی، لیکن چا چې د امانتدارۍ دکانداري وکړه هغې دپاره انعام ډېر اعلی دی، هغې دپاره اجر ډېر اعلی دی او د هغې دپاره ثواب ډېر اعلی دی. دې وجې نه اصل معاملات ته تاسو نه تپوس کوم که د یو سړي معاملات کاروبار درست نو، د شریعت برابر نو، د قرآن حدیث برابر نو، نو چې یو لقمه حرام لقمه په خېټه کې پرتی فرض قبلیږي، واجب قبلیږي، نفل قبلیږي، زه جهاد لازم جهاد میں قبلیږي، زه تبلیغ لازم تبلیغ میں قبلیږي، زه حج لازم حج میں قبلیږي، زه عمره کوم زما عمره به قبول شي قبول بشي. نو د عبادت د قبولیت دارو مدار دا په اکل حلال دی. پس باندې دی قرآن کې رب کائنات فرمایي کلو حلالا طیبا، حلال خورے خو پاک خورے، حلال خورے حاجی صاحب پاک خورے، کیونکہ منگوائی اللہ پاک دے، نبی پاک دے، اللہ پاک دے، قرآن پاک دے، نبی پاک دے، درود پاک دے. اللہ پاک دے، قرآن پاک، نبی پاک، درود پاک. بیا وره چې الله پاک دے، بدن پاک غواړي، لباس پاک غواړي، سوسایټي پاک غواړي، معاشره پاک غواړي، نظریه پاک غواړي، ماحول پاک غواړي، کاروبار پاک غواړي، خوراک او دا چا چې خوراک پاکي الته کرونا نه ښه، کرونا الته راځي کوم ځای کې چې خلک منډک خوري. چمکاڑر کھانے والے چین اور جاپان والے بے شک لا شک ما بحیریا ٹاؤن اسلام آباد کی مووی پلیٹونه ډیر صفائی د چینیانو پلیٹونه او پډکو خوراک کوي، خوراک پډکو کوي، خو خبرې چمکاډر یې خوړو سی خوړو پښتو کې تاسو خاپیره کې خوړو سی خوړو خاپیره کو نو چې خوراک گندا او کرونا کې مبتلا شو کنا. اور پاکستان والوں میں لکھ کر دیتا ہوں، لکھ کر کہ خوراکم پاک نو کنا نو بیا په مختصر لار او پاسانه لار کرونا راځي، او که خوراک دې پاک بیا تا کرونا سویلی نو خوراک پاک. کاروبار بسنګ کوي مسلمان. انڈونیشیا د رقبې په اعتبار سره په ټوله دنیا کې غټ اسلامی ملک انڈونیشیا دا. وای کوم ځای دی؟ 2 صحابه لال انڈونیشیا ته تجارت لا سلا جهاد لنه دي تلی، تبلیغ لنه دي تلی، دعوت لنه دي تلی، صرف انڈونیشیا ته لاړ تجارت لا. چې کله تجارت لا ورسید اور کاروبار شروع کو او کاروبار د اصول او د ضوابط موافق او د شریعت مطابق کاروبار شروع کو، د هغه د شریعت مطابق د کاروبار د وجنه هغه خلک په اسلام کې داخل شو. دا ټول انډونیشین دا دو تاجرانو د تجارت د وجه په اسلام کې داخل شو. تجارت یې کو ستا تجارت بداسي وګوره. هغه صحابي ته د کپڑے مارکیټ دی، د کپڑے دکان دی، یو گاک راغی کپڑے خوخه کړه، د کپڑے انتخاب شو، ریټ معلوم شو، کوالټي معلومه شو، دته وی دا تا چې زه په کوم قیمت دا درکومه نو ما نه دا کپڑا ماخلا. دا مخامخ دکاندار نه دی، دل ساره داسې یو گاک نه دی راغلی او مال ډیر گاک راغلی نو زما مزدوری شوی ده نو ما نه ماخلا، ما پیسې ګټلې دي. د زرګرانو په مارکیټ کې د زرګر د دکان افتتاح وا، الته مې یو جمله ویلې وا، هغه جمله دلته وایو. موږ ټول دا غواړو چې الله په کاروبار کې برکت واچي. غواړو که نه غواړو؟ اسانه فارموله ده، اسانه جمله ده. ستا تعلق ناپ ټول کپړو دکان مارکیټ دی کنه، ستا تعلق ناپ کولو سره او د هغې تعلق تللو سره فرق صرف دا دی. صرف دلته د ناپ خبره ده، هلته تللو خبره ده. هر سړی تلی سونار وګوره یا چینه تله ده یا د پیتل هغه پیالې دي. ما سراپا بازار کې د سراپا مارکیٹ صدر اور نائب صدر انجمن تاجران موجودو، نیکان حاجیان موجودو. یو عالم تا یو بزرگ تا یو کس راغی دا خبره د زړه په غوږونو واوره
یو عالم ته یو کس راغی، حضرت زه تجارت کوما، زه کاروبار کوم، کوئی ایسا عمل بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہو. اگر عالم ورتا لمبا چوڑا تقریر اونک یو جملے ورتا ہوئی، دل پر لکھنے والی بات ہے، یو جملے ورتا ہوئی. اگر عالم ورتا ہوئی جب تولو تو پورا تولو، جب تولو بلند آواز سے، جب تولو دا تلل دا پورا تلل دا قرآن حدیث خبر دا کنا دا شریعت بات ہے کنا دا خبر ہے. ضرورت کوزا کڑا دکان تراغی پورا تلل بے شروع کرو، او جی صاحب پورا تلل بے شروع کرو، او دا سے بے تلل چه گاک براغی گاک تبوی دا تلا واخل زان لپخپل او تلا زان لپخ کم دکاندار دا سے کئی چه پخپل او تلا تک پکی مزیدار سیوان ځان لرا غونټې نو لاس در لوي وای ما ته پرې دا زما کار دی اخوا گاډې ته را نږدې کېږه ما لري کوي دی هاتي کې دان دکانې کې اور کانې کې اور برابر درته یو شان سیوان پراتی او دننه بل شان سیوان پراتی او دی هم د جنت خوبونه ویني او دی هم د حورو خوبونه ویني. جنت کې حورې په جنت کې دي، ته چې کوم ځای ته روان یې هلته عذابونه دي. توجه، جب تولو تو پورا تولو پورا تلل شروع کړه. اجي صاحب داسې مشهور شو، مالدار شو چې خلکو به 40 دکانونه پرې خوده او د دکان ته براته د دکان نه به سودا اغسته. الله دومره برکت ورک، توجه دومره برکت ورک چې تله د سرو زرو جوړ کړه. باټونه 1 کیلو 2 کیلو 5 کیلو باټونه هغه د سرو زرو جوړ کړم. ما سره په بازار ورته بے شک لا شک ستا کاروبار د کروڑونو روپو دی اجي صاحب، لیکن په سره په بازار کې د زرګرانو په دکان کې تله د سرو زرو ده، اتله د سونې ده، یا چین تله ده او یا د پیتلو هغه پیالې دي. لیدلم دي کنه ما وی ستا تله سره په بازار والو ستا تله د سونې نه ده، هغه د سرو زرو تله جوړه کړه، هغه لوخي هغه خانک هغه لګن هغه لوخي یو ځل واغس هغه عالم پسې لاړ، هغه ته شیخ صاحب مولانا صاحب شیخ القرآن صاحب شیخ الحدیث صاحب حضرت شیخ صاحب آپ نے فرمایا جب تولو تو پورا تولو. اللہ نے اتنا برکت عطا فرمایا، اتنا برکت عطا فرمایا تلنم د سرو زرو جوړه کړه. علماء استغنا والی او ته په جواب کې وی هغه د سرو زرو لوخي بارکی وی اس کو دریا میں پھینکو، اس کو پتہ نشته د سو تولې سونې نه به جوړه وه. یو توله سونه څوک سیند ته غورځولی شي، زه خو نشم غورځولی، تاسو غورځولی شئ که تاسو بزرګان یې کیدی شي وی غورځوئ ته الله به نور راکړي، زه نشم تاسو غورځولی شئ. سیند ته وغورځو چې کله سیند ته وغورځو دله یو تجارتي قافله راتله، الله دې مارکیټ ته ترقی نصیب کړي. تجارتی قافله دن نرالا چې کله دل راتلا دریا کے کنارے سے اگر قافلہ گزر رہا تھا لہرو سرا او چپو سرا اگر دا سرو زرو لوخی پا کنارہ باندی پا اڑخ باندی پا سائٹ باندیو لگید تجارتی قافلے اگر لوخی راواغس لٹ پا لٹ کر وائڑو را وائڑو یو بلتی دا خود سرو زرو دی او دا دا دکان دا تل اگر لوخی دی خدا دومره مالدار بسو کی ہاں دا چی منگو چانا سودار اوڑو کنا دا خدا غدا دکان دا واپسی ورلبیات دکان تا روڑو واجی صاحب واپس والا بیا دکان تا روڑو دے حیران شو چه مالا خود دکان تا غلوخی بیا راگی دا توی تاسو سودا در کم ما تا لگ انتظار رکھے لگ ٹیم راکے دے لار آغا علم پسی اگر توی حضرت آپ نے فرمایا کہ پورا تول ہو میں نے پورا تولنا شروع کیا تاسو توائیم پورا ناپو پورا 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 ناپو پورا تولو میں نے پورا تولنا شروع کیا میں وہ تل میں دا سونے جوڑا کڑا تاسو نے میرا اڑا آپ نے فرمایا دریا میں پھینکو ما سنتا غرد والا شیخ صاحب اگر لوخی ادا سروزر اگر مال دکان تا واپس راگی دا عالم ورتوی توجہ دا عالم ورتوی جب پورا تولو گے تو دریا بھی واپس کر دے گا جب پورا تولو گے تو دریا بھی تم کیسے کہتے ہو دکان میں آگ لگ گیا ہے مارکیٹ کے اور لگے دو ابل یو مارکیٹ کے اور لگے دو مالتا دا خبر اکڑا
چې ستا مارکیټ د دیانتدارۍ، ستا کاروبار د دیانتدارۍ، نو چې سمندر د چا مال نشي خرابولی، نو په اور به د چا مال خراب شي، خراب بشي. دا څومره مسلې چې په مارکیټونو کې جوړیږي. جنجال پوره کې سلنډر پټاو شو، اوس هغې نه بعد ولا نوم کېښود، امن پوره کېښود، امن پوره نوم یې ورله کېښود، او پکې په چاقوانو په چړو جنګونه د دعوت او تبلیغ والو په محنت سره په مختلف ځایونو کې په هغه ټول جنجال پوره کې د فضل مال تعلیم شروع شو. وایي څه شروع شو؟ دلته مارکیټ کې کېږي که نه کېږي؟ ګوره حدیثونه بیانې کنه، هغه تعلیم شروع شو. تاسو په الله یقین وکړئ، د هغه تعلیم په برکت سره په هغه کې د مونځ فضایل دي، د ذکر فضایل دي، د تلاوت فضایل دي. چې کله هغه فضایل هلته تاجرانو او دکاندارانو واورېدو، 5 وخته مونځ هم شروع کړ، او د چاش په ټیم کې 10 بجو په ټیم کې د ساخ مونځ دی. پښتو کې ورته د ساخ مونځ وي، اردو کې ورته د چاش مونځ وي. دا د چاش 2 رکعاته نه والي 12 رکعاتو پورې د ساخ دا مونځ دی. په کاروبار کې برکت د پاره د چاش مونځ دی. او 10 کې دکان کې اوسېږه، ګړې ته ګوره چې 10 بجې شوې، څنګه چې نور روخېږي 20 منټه تېر شي، د اشراق مونځ کوه، بیا د چاش مونځ کوه. هغې ته د چاش د مونځ برکت معلوم شو. تاسو هلته راشئ 10 بجو ټیم کې په هغه جومات کې د چاش مونځ دپاره دکانداران داسې پابندۍ سره د جومات ته را دننه کېږي لکه چې فرض مونځ له خلک څنګه جومات ته دننه راځي. یو به د دې مونځ اهتمام به کوو به انشاءالله، یو بل سره مینه محبت به کوو. زمونږ د مسلمانانو دې وخت کې پاکستان کې مختلف پارټۍ دي، خو ټولو پارټو والا مسلمانان دي که نه دي؟ بولو 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 بولو. زه مولا یم، صرف زما د مولیانو پارټي مسلمانان دي که دا ټول دي؟ دا مسله ذهن کې کېده که د چا تعلق ANP سره، که د چا تعلق مسلم لیگ سره، که د چا تعلق PPP سره، که د چا تعلق PTI سره، چې په کومه پارټۍ کې هغه جدا مسله ده. خو زمونږ پہچان، زمونږ تعارف اور زمونږ انټروډکشن کلمه طیبه ده. زمونږ خپل منځ کې تعارف لا اله الا الله، لا الہ الا اللہ. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ پزمکہ باندھے کاغذی اور پا کاغذ باندھے کلمہ لکھلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے والا کاغذ کو ہم اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، محفوظ ذکر دو. ہاں پا کاغذ چی کلمہ دا داغی تعظیم کو، پا کاغذ چی کلمہ دا داغی احترام کو، پا کاغذ چی کلمہ دا داغی ادب کو. نہ پشاور مسلمانہ وورا کہ یو مسلمان گناہگار ولی نہیں، پا گناہونو کے لت پت ولی نہیں، چرسی پوڈری ولی نہیں، کہ داغ تعلق کم جماعت کم پاٹے سرم ولی نہیں. پزڑ کے کلمہ دا کلمہ دا وجب دا ہر مسلمان قدر کرو. زمان پہچان وایا کلمہ دا پہچانو ما تا تعارف پا پاٹو سر مکو. توجہ اور دا مارکیٹ ترقی پا دے کی دا چھ پا دے مارکیٹ کے با سیاسی بحث مباحثے کوئے با اغا زندہ با دا بل دا کسی پری دیکھا دا دے کاروبار سر سے تعلق شتا دا خبری پریدو. او دا تسبیح نہیں دی تسبیح، دا تسبیح اثر دا دی، دا حرام ناروان دی. خو حضاری سے فرمایا کرتے تھے دا تسبیح اثر دا دی. جب ہاتھوں میں تسبیح ہوں گی تو تسبیح میں حرکت ہوگی، جب تسبیح میں حرکت ہوگی زبان پر ذکر اللہ ہوگا. دا تسبیح بری پر ذکر مجبور کئی. او کچا پا لکون پیر درود شریف استغفار او درم کلمہ ویلی وائی لاس کی چھ تسبیح نہیں ذکر تزڑ کی گی، ذکر تزڑ کی گی، بیا غیبت تزڑ کی گی، بیا چغلے تزڑ کی گی. داغین توبہ باسو، روزگار دا شریعت مطابق کو، کاروبار دا شریعت مطابق کو. دا مال چکم کوالٹی دا ام اغا کوالٹی خلقو تخیو. او اسلام دا خبر کردی دا کاروبار کے چھ دکاندار تاجر با نزان لزرر ورکی نبا گاکلا. تا تاجر ہے جسے زان لبم نقصان نہ ورکے، خو گاک لبم منگ دانو آئیو چھ گاک لنقصان مورکوا. شریعت ہوئی تاجر با زان لم نقصان نہ ورکی او گاک لم دخپل زان بخیال تابا بلا پیسے بندی کری، تابا اولاد بچو دا پار رزق حلال گٹی. نزان لبم نقصان نہ ورکے، گاک لبم نقصان نہ ورکے. او دا شریعت اصول مطابق جون تیر کو. او بل دا خبر دا چھ دا منز احتمام بکو، دا منز احتمام بکو، دا منز احتمام کو. دا منز کی حفاظت تی، پا منز کی دا رزق وعدہ دا. اور بلا خبر دا ذکر کم دا رزق نہ دے
دا په مارکیټ سره نه دی. ما په پولیس لین کې بیان کړو ټوله وردی والا توجه، رزق نه په ایجوکیشن دی، رزق نه په کوالیفیکیشن دی، رزق نه په صدارت دی، رزق نه په وزارت دی، رزق نه په کاروبار دی، اور رزق په عقل هم نه دی. وای رزق په مقدر دی. رزق بلند آواز سے رزق. اس بات کو سمجھانے کے لیے حاکم الامت اشرف علی تانی صاحب یو ناشنا جملہ ذکر کړي، او یو سړی کې عقل نو، عقل کور ته غنم وړو سی وړو نه غنم په خر وړو نه په خر چې کومه بوره پرتی هغه تسوي کتا هغه خر والا بوره نه یو جانب ته چې غنم واچول نه دا بوره به داسې غورځیده، نه قابو کولو دپاره بیلنس برابرول دپاره بل طرف ته شګه واچوله. اوس په خر یو طرف ته غنم دی او بل طرف ته شګه ده، کور ته روان دی. صاحب عقل د عقل خاون د سړک په کناره ولاړ دی، دته وی دا سکه دی وته وی کور ته غنم وړم، وی چې غنم وړي نو دا شګه باندې سکه، وی دا شګه مې زکه دې طرف ته چولی دا بوره مې په قابو کړی دا. نو دا عقل والا وته وی چې تا شګه چوله خو غنم بری تقسیم کړیو، نیم غنم به یو جانب یو اړخ ته چولیو، نیم غنم به بل جانب بل اړخ ته، نو توله به برابر شي و. نو تا په خر باندې شګه واچوله، د خر د بیخ بنیاد وباس دی ورته وی تا چې ما ته کومه د عقل دا خبره وکړه، عقل نه دارت، عقل نه دارت، عقل نه دارت، ما کې عقل نشته. دی ورته ما کې عقل نشته، الله را له عقل نه دی راکړي خو غنم یې راکړي کور ته وړم. عقل نشته او غنم شته. دلته اشرف علی تانی سے وہی رزق په مقدر دی. بولو رزق، رزق، رزق په مقدر دی. عادت وی ما کې عقل نشته دا تا چې زه پوه کړم، خو الله رزق غنم راکړي او تا ته ویم د سړک په غاړه ولاړو سوال کو، وی تا ته ویم وی تا کې عقل شته او سوالونه کې نه. رزق په مقدر دی. رب سره تعلق جوړ کو، د ذکر اهتمام کو، د منځ اهتمام کو، سنت مطابق زندگی تیر کو. دی وخت کې د مسلمانانو معیشت خرابولو لپاره، زما د نوجوان نسل ایجوکیشن خرابولو لپاره، مسجد مدرسه د قرآن درسونو د تبلیغ مرکزونه بندولو لپاره غیر یو ډیر لوی سازش کړی دی. هغه سازش له نوم کرونا ور کړی. توجه تاسو نه لګ تاسو کوم اوپن لګ جماعتونو تنظیمونو پاټونو روزي، لګ مذهبي سوچو کې، لګ پاکستانی سوچو کې، لګ د پښتو سوچو کې، لګ صحیح سوچو کې، اوپن سوچو کا خپل منشور نه لګ را بار شه، د خپل دستور نه لګ را بار شه. تاسو نه تاسو کوم په یو ملک کې چې سکول کالج یونیورسيټي بند شي، دا د ملک ترقی د تنازل دی، ترقی د تنازل دی. تا ته چې وی حالات خراب دي او مارکیټ بند کا، نو د تجارت په اعتبار سره دا ترقی د تنازل دی. ما ته چې وی مسجد بند کا، ما ته وی مسجد بند کا، مدرسه بند کا، د تبلیغ مرکز بند کا، د پیر صاحب خانقاه بند کا. دا مذهب ترقی د تنازل دی، ترقی د تنازل دی. عجیبه خبره ده. صاحبان وی پہلا لہر ختم ہوا، دنیا بھر سے کروڑوں اور پاکستان میں چند لاکھوں. تاسو کې به اردو ګرامر ډیرو ویلي، دا چند لاکھو اردو ګرامر کې لاکھو سره دا چند والا جمله ټیک ده. چند لاکھو، چند لاکھو الکه چند سره وي. اور پہلا لہر ختم ہوا اور دوسرا لہر دیتا ہوا یا وہ مفتی سردار پا اسلام آباد کے مویلی، پا منصرہ کے مویلی دی، اور پا ہنگو کے اپر در گلگت چترال کے مادہ ویلی. تچے پہلا لہر ختم ہوا اور اب دوسرا لہر دیتا ہوا وہ مفتی سردار ہوئی کہ دا پہلا لہر ختم شو اور بیا دا دویم شروع کی دو درمیان کے سٹے کمزے پرمائی لیوا. دا کم زی تشریف فرمائی او تا چې پرون بیا میټینګ کړی دی او مال بیا روزه خرابې او مال بیا اعتکاف خرابې او مال بیا تراوی خرابې. دوی وی بیا را روانه ده. دوی ته تا سره چې د موبایل دا نمبر دی دای لګ مونږ لراکې چې مونږ وسره لګ غپ لګو چې کاروبار مخ خرابوه. څومره په جذبه مارکیټ کولاوي، ټول تاجران راغلي. ته ورته دوی وی چې غټ لاک ډاون وړو کې اوس پکې وی سمارټ لاک ډاون. صبر کو چنے بھی نوی کسی وہ اسمارٹ پہلا اور 6 فٹ فاصلہ رکھیے اور ہاتھوں کو دھویا کرو اور 20 سیکنڈ دا الله سوینزل په پښتنو کې مشتا او دا الله سوینزل په اسلام کې مشتا. روټه نه مخکې لاسونه وینزل نه اوچول، دا روټه نه پس لاسونه وینزل اوچول دا پښتنو کې شته کې نشته، اسلام کې شته کې نشته. خو زه حیران ځان تم یم تا تم یم، ما لاسونه نه وینزل تام نه وینزل. ما ته امریکا وای چې هاتھوں کو دھویا کرو، ما ته کافر ډاکټر وای چې لاس وینځه ولې زه مسلمان نیم. ما اٹک کے بیان کرو، ما اٹک والا تھا کرونا کی ڈر کی وجہ سے ہاتھوں کو نہ دھویا کرو، سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دھویا کرو، سنت سمجھ کر
سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دھویا کرو. زمانہ نبی سنت میں ڈاکٹر صاحب تا کرو نبر یو جملہ لکھا وہ سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دھویا کرو. نن مقابلہ دا یو خواہ زمان نبی دی بل خواہ امریکہ دا مقابلہ دا حیا دا بے حیا مقابلہ دا نکاح او دا زنا مقابلہ دا شریعت مطابق کاروبار او دا سودی کاروبار مقابلہ دا اسلام او زمان پیغمبر مقابلہ دا. یو خواہ امریکہ لگیا دا بل خواہ زمان نبی خبری کئی. امریکہ ہوئی بے حیائی عام کے زمان نبی فرمائی حیا عام کے. امریکہ ہوئی زنا عام کے زمان نبی فرمائی نکاح عام کے. امریکہ ہوئی چی پوٹ پاسی رکھیے زان لشے زمان نبی فرمائی دا زان نموز نہ دا جمع موز افضل دی. وای دا چا به منی دا امریکای منی که دا پیغمبر منی دا چا به منی. یو دا ایجوکیشن مخالفت تی او بل زمان دا پیغمبر دا سنت مخالفت تی. زبا دا سنت مطابق جون تیروم. ما اٹک والا تمویلی زبا تاسو دا مسئلہ دا راته وای منز خو تقریبا ټول کوي کنه او تاسو شبی جمعی که شبی تواری مرکز تزه خدا پوری ډیری خبرې نه سی روزه تاسو کې چا لګوي لګي لاس اوچت کې. اوس علماء سره نیکانو بزرگان سره تاسو ناسي پیرانو سره تاسو ناسي او جی صاحب ته پیر صاحب سره ناسي امیر صاحب سره ناسي شیخ القرآن سره ناسي شیخ الحدیث سره ناسي. دا مسله تا اوریدلې چې یو مسلمان بل مسلمان سره لاس ملو کی لاس پرې خودونو مخکې څه چل کېږي راکې جواب راکې څه چل کېږي. دا گناہونه چې ماپ کی گناہونه چې دوڑیږي غورځيږي چشموں کی دوربین کی خوردبین کی دا ډاکټر صاحب په لیبارټری کې آلات جدیده کې گناہونه دوړېدو ښکاري وای ښکاري ما وی چې گناہونه دوړېږي کرونا دیم پکې او دوړېږي لاسونه ملاوه زبر لاس ملاوم که زه ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم که زه مړ کېږم مړ دې شم که زه شهید کېږم شهید دې شم. ما ته چې کم مرض لګي او دې لګي زه به د پیغمبر په سنتو باندې ځان قربانو. ته ما د سنتو نه بچ کې وایي سنتو کې خیر دی د پیغمبر په سنتو کې تاسو هغه یو سنت پیژنئ صرف د واده والا پیژنئ دغه کې خیر دی د واده سنت. ابرز میوزه کې د سنتو خبر او کړه ماته یو کس چې مفتی صاحب سفرز واجب خو نه دي سنت دي نه دي پکې چې اوسې سنت دی هغه باره کې مو چې نه دی پکې ما ورته دا وی د علاقینم د تناخلم د علاقینم ناخلم خو تاسو ته وایم دا ماشوم چې پیدا شي پېښور کې په عمر روز خلک ډاکټر نایل ابوزي وای د ماشوم څه چل دی پښتو کې څه چل دی ما ورته چم داونه چې د ماشوم فرض دی چم داونه چې د ماشوم واجب دي ټول وای سنت دي نه ما ته دام سنت دي سفر از واجب خو نه دي سنت دي نه دی پکې دا سه شډل بدل پریدا دې سنت له چاړه تیر کړی دا لاسو کې پنیایم قیامتي اغنیا بیبي ابم وی لک په وخت سنت کې کني بیا پخېږي بیبي توای دا یو سنت در تخکاری نیا توای دا یو سنتو کې خیر دی سنتو کې یو خوا پته لکه زما د پیغمبر سنت کې دا بل خوا پته لکه امریکا برطانیه د امریکای برطانیه سوچ نظریه کې دا زم د تل کم طرف ته چې زما د نبی سنت طریقه دا هغه طرف وزنی دی هغه طرف بهاري دی وزن سنتو کې دی خیر سنتو کې دی اهتمام پابندی وکړو ان شاء الله. سحر منز بکو من صلی الفجر فهو فی ذمت الله چا چې د سحر منز ادا ک د الله حفاظت کې راغی. یو کس وی ما سره پوج دی زړیر محفوظم ما سره پولیس دی زړیر محفوظم ما سره ګنمن باډی ګارد دی زړیر محفوظم. یو کس وی ما د سحر منز ادا ک زه د الله په حفاظت کې راغلم زړیر محفوظم. کم ډیر محفوظ دی پوج والا پولیس والا ګنمن باډی ګارد والا د سحر منز اهتمام کو به ان شاء الله العزیز. ٹھیک ہے تاسو د دجال نه بچ کی د غټه فتنې نه د وړو فتنو نه نه بچ کی یا به د سورۃ کاف اهتمام کو اور ما خام به تمام تاجرانو توایم ما خام به تمام مسلمانانو رونو توایم ما خام به د سورۃ واقع تلاوت کو. کم سورۃ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما نه چاته پوسو کو او استاسو د کور د رزق مسله څنګه روانه ده. عبدالله ابن مسعود وته وی ما کور کې لوریانو ته سورۃ واقعه خودلې ده کمه پوره چې زمون کور کې د سورۃ واقعه تلاوت کیږي زمون کور کې د رزق مسله حل ده. اعمال طرف ته لګه توجه کو اعمال طرف ته اخرت طرف ته مال طرف ته نه اور مال طرف ته توجه کو په زکات کې پس کې
پس کې د زکات دو معنی دي اجي سیبانو زکات دو فائدې دي چې کم خلک د مال نه زکات وباسي. نمبر 1 زکات سره مال پاکيږي، زکات سره مال، زکات سره مال، زکات سره مال. اور نمبر 2 زکات سره مال محفوظ کیږي، زکات سره مال، زکات سره مال. زپا دعوے سره کروڑوں مرتبہ قسم کایا جا سکتا ہے په بینکونو کې داسې نه محفوظ کیږي څنګه چې د مال نه زکات وکړو په زکات سره مال محفوظ شي. د زکات اهتمام کوو به. او ګور یو خیرات دی چې د تاجرانو کې د خیرات جذبه ډېره خیرات دی. تا د ټوله دنیا خیرات کا، د ټوله دنیا د خیرات ثواب د زکات د 1 روپۍ اجر ثواب ته نه رسیږي. خیراتونه خو په شوق کې نو د زکات اهتمام کو، زکات به ادا کو. مستحقین به زما حکومت سره د نن ورځې پورې جنگ دی په دې خبره باندې چې د مسلمانانو بینک کې پیسې پرتی نه په دې شعبان او رجب کې کټوتی کېږي. حکومت خپل کټینګ کوي، وایي تاسو مسلمانان استاسو د مال نم زکات کټ کړ. ما اوسه پورې په دې باندې اکثر علماو سره باقاعده مونږ یو کابینه تیار کړې ده چې د مسلمانانو نه کوم د زکات پیسې کټ شي. اوسه پورې حکومت دا چرته شو کړي چې د زکات ټولې پیسې دومره شوي او پلان کې ځای کې دا د زکات پیسې استعمال کړي. چرته ویلي په نیوز باندې، ذرایع ابلاغ باندې، پرنٹ میډیا، سوشل میډیا باندې حکومت دا بیان ورکړي ستا د پیسو نه چې حکومت کټینګ کوي، ستا د پیسو نه. د هغې دپاره یو اسانه جمله درته دا ښیم چې کله تا په بینک کې پیسې کېښودې نو ته به د بینک منیجر ته فارم ولیکي. فارم کې به ورته دا وایي چې زه مسلمان یم خو حنفي یم سیمه نستا د مال نه به حکومت کټینګ نه کوي. ته به ورته زه به د خپل مال نه زکات په خپله وباسم، د خپل مال نه به زکات دا درخواست به چاله ورکې د بینک منیجر ته به درخواست وکړي زما پیسو نه به تاسو کټینګ نه کوئ، زه به کټینګ کوم. نو یو زکات په خپل لاس ورکوئ. ټیک ده انشاءالله. د زکات اهتمام کوو، د مشرانو ادب کوو، په کشرانو شفقت کوو، د علماو قدر احترام کوو، روزګار کې د بل خیال وساتو او په کټینګ کې په کپړه کټ کولو کې وی بار بار ناپا کرو. د یو ځل په ځای بیا بیا ناپو کا. او دا مه کوو چې د یو سړي له کټ کې لږې سیوا ورله کټ کا، بلکې ځان ته هم نقصان مه ورکوو، ګام ته هم نقصان نه ورکوو. او یو خو فضل د صدقه ده سړی په خپل ځای باندې کوي. الله دې د دې ټولو دکاندارانو تاجرانو په روزګار کې په کاروبار کې خیر او برکت واچي. او دا روزه راځي نو موږ به د قادیانانو د مصنوعات نه بایکاټ کوو. به پښمني له خوراک تیار کړي قادیانانو، روجمات یې تیار کړي، موږ به د قادیانانو مصنوعات نه بایکاټ کوو چې په کم جماعت کې کم پاټه کې په پیغمبر به غیرت کوو، په ناموس رسالت به غیرت کوو به غیرت به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله. او بره په دې مارکیټ باندې بره غټ غټ ولیکه ختم نبوت زنده آباد، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. دا نعرې لګېدې 1953 کې هر چا دا چغه والا ختم نبوت. هغه سچو صاحب هم لاړ چې ما ورته اوس ویلي خلکو دا چغې والې ختم نبوت. د 2 کالو لکم دا چغه والا ختم نبوت. اسی چور آگی اسی چوت ہوئی وڑو کی غنتسی دے تم دا چگے ہوئے ختم نبوت. اسی چوت ہوئی بتا دو کتنے جوتے ماروں، کتنے جوتے ماروں. دا الکوتوئی کل قیامت کے دن جتنے جوتے برداشت کر سکتے ہو اتنے جوتے مارو. دا 5 کالو ماشومه گاونډیانو کړه لاړه شیزان جوسی ورک وای شیزان جوس د قادیانانو د چا دی، د چا دی؟ سکول کې، کالج کې، یونیورسٹی کې، مارکیټ کې، مسجد کې، مدرسه کې، مرکز کې دا خبرې کېدې د قادیانانو مصنوعات نه بایکاټ کوو. څه به کوو؟ څه به کوو؟ بایکاټ به کوو. اور چې د جوسي ورکړل دا ماشومه جینۍ د 5 کالو هغه ګاونډی ته وایي چچي ته چې ماره د کاپیرانو جوس راکې نو ستاسو په کور کې د مسلمانانو جوس نشته؟ وړې وړې ماشومان د زما په پیغمبر غیرت کوي. هغه 1953 کې یو کس په پتون باندې ولګېد، ډس پې وشو، چغې والا ختم نبوت زنده باد. چا چې په پتون باندې ران باندې وویشته دی ورته وایي دا په خپلې ولې ویشتم؟ په زړه به دې ویشتم که نه؟ عشق مصطفی خو زما په زړه کې دی، عشق مصطفی خو زما په زړه کې دی. دې وجه نه د قادیانانو مصنوعات نه بایکاټ به کوو انشاءالله. هغه ځای غټ غټ ولیکه په دې مارکیټ باندې چې ختم نبوت زنده باد. مجال شته دا ګستاخي رسول به ستا مارکیټ ته دننه نه راځي. که سودا د نه علي بیا به سودا به ورکوې سودا او کاغذ ته چې زما مال خرڅ کړه دغه مال به خرڅوي. په پیغمبر غیرت وکړه، یو د غیرت سیس پاتې دي په یو پیغمبر باندې. او بل د ختم نبوت مسله ما وی دا اجتماعي مسله ده که څوک دیوبندی دی، بریلوی ہے، اهل حدیث ہے اور حیاتی ہے، مماتی ہے، ارسي خو پیغمبر د ټولو دی د ختم نبوت دفاع وکوي انشاءالله. او لږ د اٹک پیزا جوړه کې حق یار 4 حق یار
آسمانی کتابونه سلور دي، مقرب پرشتي سلور دي، مسلکونه سلور دي، مذهبونه سلور دي، د پیغمبر یاران سلور دي، سمتونه سلور دي، مسلکونه سلور دي. حق یار خیر د پاکستان کې پنجاب دن نه دي، یو منټ لټول پنجابیان چې حق یار بلند واسه حق یار سردی لا ناشتم نه د کړي. حق یار حق یار گنبد کے حروف 4، خضرا کے حروف 4، اوپر کے حروف 4، نیچے کے حروف 4، یہاں کے وہاں کے حروف 4، موسم بھی 4، موسم کے حروف بھی 4. حق یار آسمانی کتابونه سلور دي، مقرب پرشتي سلور دي، د پیغمبر یاران سلور دي، سمتونه موسمونه سلور دي. زر وایا پہلا فرصت کې تبلیغ کې څو میاشتې دي؟ څو میاشتې دي؟ څو میاشتې دي؟ څو میاشتې دي؟ ما په تخبیه کې بیان کو، ما آسمانی کتابونه سلور، مقرب پرشتي سلور، مسلکونه سلور، سمتونه سلور، موسمونه سلور، په جهاد کې حروف سلور. یو کاکا پاسد ما ته مفتی صاحب دام پکې وایه کنه چې ودونم سلور. ما چلو مسنا ثلاثه ورباعه ودونه ها دومره کور یارولي چې ویلم نشي، دومره یارولي چې زه بیا به سره کور ګورو. خو جواب راکا ودونه زړم په درزېدو شو، ټول ذهن مسکور ته لاړ، ټول ذهن. ما بل یو جماعت کې بیان کو، بیګا مې کو، ام میک ډبل میک لګېدل، ساوند لګېدلی. ما تاسو ځکه نه وایي چې تاسو اواز په میک کې کورونو ته ځي، او هغوی دومره پیژني کړي چې په تاسو کې د خپل کس اواز هم پیژني. ولې ته چې په موبایل خبرې کوې نو خلکو ته وایي که نه وایي د وړو پلارو خبرې چا کوي، د وړو پلارو نو ستا اواز پیژني. اواز او عجیبه خبره ده، پاکستان کې قسمه قسم خلک شته، سلور یاران چې نه مني دا شته، مسلکونه نه مني دام شته، د طریقت سلور سلسلې نه مني دام شته، سلور حروف ولا جهاد چې نه مني سخاچټ قادیانان دام شتا. خو ما اوسه پورې پاکستان کې د سلورو ودونو منکر پیدا نه کړ. دې له دا مشران هم تیار دي، وایي که چېرته الله ورحمېده. د دې منکر هر سړي زړه کې تمنا لري چې کاش د خپل ساعت په هر مسجد کې د قرآن درسونه کېږي. ستاسو جماعتونو کې چې کور ته لاړ شئ، خپل محلې ته درسونه کېږي، د قرآن درسونه کېږي، د حدیث درسونه کېږي، فضل مال تعلیم کېږي، گشت مشوره بیان مراقبه ختم خواجهګان کېږي. مردان سیټ کې مې یو کس ته وي، وایم ستاسو مسجد کې د قرآن درس کېږي؟ ما ته او جي، وایم د حدیث درس کېږي؟ وایي او جي. وایم بیان کېږي؟ وی او جی. ویم تعلیم کېږي؟ وی او جی. وی مشوره کېږي؟ وی او جی. زه خبره کوم دی ما ته وی او جی. ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ما ته وی چې او جی. ما ورته ته پکې په خپله موجود یې؟ ما ته وی نه شته، بس حافظ صاحب، قاری صاحب، ډاکټر صاحب، صدر صاحب، ممبر صاحب، ناظم صاحب، کونسلر صاحب، چیئرمین صاحب، پروفیسر صاحب، ټیچر صاحب، کاکا ماما جی صاحب او امیر صاحب. بس مرګري جوړاویږي. چې مرګري جوړاویږي ته په کروز میزایل لګېدلې، مساجد به آبادو انشاءالله، او په هر مارکیټ کې به د فضایلو تعلیم حلقې به لګو. د اعمال چې د اعمالو فضایل، د منځ فضایل، د تلاوت فضایل، د ذکر فضایل، دا د تعلیم حلقه دلته لګي مارکیټ کې. څه ټایم لګي او څوک پکې نه کینو به انشاءالله. د حدیث درس وی، د فضایل ذکر، د قرآن اهتمام وکړو انشاءالله. په دا خبرو باندې اکتفا کوم. رب کریم دې دا ابتدا مبارک وګرځي د ټولو دکاندارانو تاجرانو، که د نورو مارکیټونو راغلي او که د دې ځای دي، الله دې په روزګار کاروبار کې خیر او برکت واچي. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین. دا دوه بلاک دي، A B دواړه بلاکونه دي او دا دعاګانو دپاره درخواست شوی ده. خجی دا دوه بلاکونه دي A او B د دې مارکیټ. الله دې دغه دواړو کې خیر او برکت واچي، د ټولو د کاروبار مخې دې کولو کې. زه بله راتلم نه یو مشره زنانه مخې راله، نو ما ته وایي چې مفتی صاحب وایي داسې وظیفه راکړه مخ هم بند ده. هغې ته خو مې څه نه وي، خو بل ځای بیا بیان کې وي، هم خلک وایي چې مخ هم بند ده. مخه څه کوې چې شا دې بند ده، چې کور کې مونځ نشته، تلاوت نشته، ذکر نشته، مخه به بند وي که نه به ته چې زما مخه کولو شي که نه کاروبار مې روان شي، نو د مونځ اهتمام به کوو. ټیک ده. الله دې د حاضره مجموع مخبور مشکور کړي. آدم علیه السلام نه واخلې اوسه پورې څومره مسلمانان وفات شوي دي، بالخصوص مجلس حاضر کې د چا والدین شریفین وفات شوي، خصوصا دغه مارکیټ منشي مجاهد والد صاحب، هغه سورز یو شوي مخکې هغه وفات شوي. الله دې هغې ته مغفرت کامله، درجات علیا نصیبه کړي. او د دې مارکیټ مالک حاجی عمر ګل صاحب هغه ډیر زیات سخت بیمار دي. دعا ورته وکړئ. څومره مسلمانان چې بیماران دي سره د اجي صاحب په کورونو هسپتالونو حاضر مجمع کې حاضرین خپلوان الله تمام شفایاب کا. امت مسلم په حال رحم وکړه. دغه
دا مارکیټ چې د کم صدر صاحب دی د دې خپل دشمنی دا دعا وکړي چې الله دا دشمنی په دوستۍ سره بدل کړي او الله مینه محبت الفت مؤدت اتفاق اتحاد الله زموږ ټول نصیب کا. دا څومره مشران چې دغه تخکت ناس دلته په سټیج باندې ناستي الله مشرانو په عمرونو کې برکات کا. کشران دا مشرانو تابعدار کې نوجوانانو ځواني دین مهنت لپاره قبول کا. ربا خواتین اسلام ته د حیا دایمي صادرون نصیب کا. حرمین شریفین حفاظت کا. ملک خدا د پاکستان سره د تمام اسلامي ملکونو په امن کې وارو ګرځوا. رب په دې ملک کې مساجد مدارس مراکز خانقاهونو سری سکولونه کالجونه یونیورسيټي مارکیټونه د ترقۍ چې څومره ادارې دي الله د ټولو حفاظت وکړه. د هر قسمه آفات او بلیات او د دماکونه د شتګردینه الله زموږ د سکولونو کالجونو د مارکیټونو حفاظت وکړه. امت مسلم په حال باندې رحم وکړه. اے رب ژوند د اسلام مرګ د ایمان هم نصیب کا او رب داسې خول اخلاق هم نصیب کا داسې خول اعمال هم نصیب کا چې د قیامت پر ورځ باندې خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو. مونږ ټول د خپل پیغمبر په دیدار او په لیدو خوشاله شو. پیغمبر زمونږ د ټولو په لیدو خوشاله شي. رب داسې اخلاق هم نصیب کا. اے رب اسنه زمونږ اعمال او اخلاق دومره خراب او دومره ناکاري چې د قیامت پر ورځ خپل پیغمبر ته مخامخ شو. رب اسنه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخ واړی. رب اسنه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخ واړی. رب اسنه زمونږ پیغمبر زمونږ نه مخ واړی. رب زمونږ په هلاکت کې بیا شک نه. رب زمونږ په تباہی بربادی کې بیا شک نه. رب کامل اتباع د سنت عشق او محبت د خاتم الانبیاء نصیب کا. د عقیده ختم نبوت د تحفظ د پرم قبول کا. د ناموس رسالت تحفظ د پرم قبول کا. د صحابه کرام او د آل بیت د ناموس تحفظ د پرم قبول کا. د دین مدارس تحفظ د پرم قبول کا. د حاضر مجمع الله د جمعه په وخت کې ساعت مستجابه یو غړې د قبولیت ربا په دې حاضر مجمع کې د ټولو شری حاجتونه د خپل درنه پورا کا مشکلات د ټولو حل کا. اخر کې مسافر ته دعا وکړي اعلی کلمت الله د پاره مسافر مدرسو کې مسافر دعوت او تبلیغ د پاره مسافر رزق حلال د پاره په مختلف ملکونو کې مسافر ربا د ټولو مسلمانانو مسافر حامی ناصر او مددگار شه. د دې پروګرام تنظیم د دې ابتدا چې چا کړی تمام شرکا تمام منتظمین او تمام خدمت کوونکي او د مارکیټ صدر صاحب نائب صدر او د سرنور چې څومره عمل او کابینه ده الله ټول ته ډیر خیر او برکات نصیب کا. امت په حال رحم کا. زمونږ د ټولو دعاګانې قبول منظور کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.